د شپې 2:30 بجې امریکای په ډېره خفیه طریقه د ایران پر 3 نیوکلیر سنټرز باندې هوایي حمله د امریکایي سبمرینز د ابدوز لخوا سره پر نتانز او اصفهان نیوکلیر سنټرز باندې فایر کړي. 2 سپریټ یو سټیلث بمبر ایرکرافټ یو طیاره وه چې په دې حمله کې استعمال شوه. ایران اهم نیوکلیر تنصیبات مکمل طور پر تباه شوه. هغه پریس کانفرنس کې د ویلې چې امریکا د ایران پر جوهري تنصیباتو باندې د حملې کولو سره رد لاین کراس د جواب حق لرو، موږ به جواب ورکوو او موږ د جواب انتظار نیسي. ټرمپ نه صرف ایران ته دوکه ورکړه بلکې امریکا ته هم دوکه. هغه ملاقات کې پوټین ویلې چې دا حمله د ایران خلاف بلا جواز او غیر ضروري جارحیت. ایران سپریم لیډر آیت الله علي خامنه‌ای دا بیان ورکړي چې امریکا یو ناقابل تلافي غلطي وکړه. یو د سټریټ اف هارموز بندول ډونالد ټرمپ د سیز فایر اعلان وکړ. برټانیې یو فلسفر برټن رسل دا وایي چې جنگ دا فیصله نه کوي چې څوک پر حق باندې، بلکې جنگ دا فیصله کوي چې څوک ژوندی بچاو. ایران او د اسرائیل د جنگ سره چې د کم شي خط شوه هغه پیښه وسوه. 21 جون 2025 د شپې 2:30 بجې امریکا په ډېره خفیه طریقه د ایران پر 3 نیوکلیر سنټرز باندې هوایي حمله وکړه. هغه 3 نیوکلیر سنټرز کې یو فاردو، نتانز او اصفهان شامل وو. دا حمله د سټیلث بمبر تیارو په مدد سره وسولې. د دې تیارو په مدد سره بنکر بسټر بامز GBU-57 زه فایر کړل پر فاردو نیوکلیر سنټرز باندې. د هغه باندې بیا یې ټوماهاک کروز میسایلز د امریکي سبمرینز د ابدوز لخوا سره پر نتانز او اصفهان نیوکلیر سنټرز باندې فایر کړل. اول به په دې سر خلاص کو چې د فاردو نیوکلیر سنټر د هیټ کولو لپاره چې کوم ایر کرافټ استعمال سو، کوم طیاره استعمال سو، دا معمولی طیاره نه و. دا سټیلث بمبر یو ډیره جدیده فوجي طیاره ده چې د دشمن د ریډار ځان بچاو کی او د دشمن ملک په حدودو کې د هغو د خبرېدو بغیر داخل سي. د دې سټیلث بمبر ایرکرافټ یو مثال B2 سپریټ دی. دغه B2 سپریټ یو سټیلث بمبر ایرکرافټ یو طیاره وه چې په دې حمله کې استعمال سوه او دغه ایرکرافټ د امریکا سره د دې ایرکرافټ پاور دومره دی چې دا د امریکا سره پرواز وکړي، دا پر ټوټل دنیا باندې ګرځېدلی سي بغیر د درېدو او په ډېره اسانه باندې په ډېره خفیه طریقه باندې یو نشان یو ټارګټ وهلی سي. او د دې B2 سپریټ په مدد سره د فاردو نیوکلیر سنټر هیټ کولو لپاره چې کوم بمونه استعمال سول دا معمولی بمونه نه و. دې ته بنکر بسټر بمز وایي. دا بمز یواره پر مځکه باندې لسی، په مځکه کې د ډېره ګهرایي پورې دننه ولاړ سي بیا پټاو سي، یا چې په مځکه کې کله مضبوطه بنکرز جوړ سوي دا هغه بنکرز کراس کې لاندې ولاړ سي، د هغه بعد بیا پټاو سي. مثال کے طور پر GBU-57 میسیو آرډیننس پینیټریټر چې در ټولو غټ بنکر بسټر بم دی. دا بم در 80 میټره پورې په مځکه کې ډوب ولاړ سي، لاندې ولاړ سي، د هغه بعد پټاویږي. د هغه بعد د نتانز او د اصفهان نیوکلیر سنټر هیټ کولو لپاره د ټوماهاک کروز میسایلز استعمال وسو د آس پاس سمندرو سره د امریکي ابدوز په مدد سره. ټوماهاک کروز میسایلز د یو ډیر لیري ټارګټ وهلو والا ګایډډ میسایلز چې د هوایي جهاز پر رقم ډیر لاندې پرواز کوي چې د رډار څخه ځان بچاو کی او خپل هدف په ډیر درستګي سره نشانه جوړ کړي. دا میزایلز اکثره سبمرینز یعنی ابدوز او جنگي بحري جهازونه استعمالوي. د حمله څخه تقریبا 2 غنټې بعد ډونالد ټرمپ اول پبلک پوسټ وکړ. هغه پوسټ کې دا ویل چې موږ د ایران پر 3 نیوکلیر سنټرز فاردو، نتانز او اصفهان باندې په کامیابی سره حمله وکړه. هغه بعد ټرمپ پر ایکس باندې ټویټ وکړي چې په هغه کې دا خبره وکړه تمام تیارې د ایران د فضایي حدودو څخه ووتلې، پر فاردو نیوکلیر سنټر باندې مکمل طور پر بمونه ګراو سول او د امریکن فوج لپاره نن د خوشحالۍ ورځ ده او د نن سمج د امن پیغام ورکو. د هغه بعد د وایټ هاوس سره ټرمپ یو بل خطاب وکړي. یو څو وخت مخکې امریکي فوج د ایران حکومت پر 3 نیوکلیر سنټرز نتان، فاردو، اصفهان باندې برپوره حمله وکړي. نن ماښام زه و دنیا ته دا ویلی سم چې دا حمله یو شاندار فوجي کامیابی ثابته. د ایران اهم نیوکلیر تنصیبات مکمل طور پر تباه شول. ایران چې د مشرق وسطا یو بدمعاش دی، دی به اوس د امن لاره اختیار. چیرې ایران دا نه وکړي نو د مستقبل حمله درته باری، شدیده او اسانه وي. اوس خو به یا امن وي یا به د ایران د پاره د تیرو اتو ورځو څخه به هم غټه تباهي. د دې په جواب کې د ایران وزیر خارجه عباس اراغچی پر 22 جون باندې اول ټویټ وکړ. دا ویلې چې امریکای حمله سنگین او ناقابل قبول دي او د دې حملو په ډیر وخت تر ډیره وخت پورې خطرناک نتایج. ایران د خپل دفاع لپاره تمام ممکنه آپشنز محفوظ لري. بعد عباس اراغچی په استنبول ترکی کې د یو پریس کانفرنس سره خطاب وکړ. هغه پریس کانفرنس کې د ویلې چې امریکا د ایران پر جوهري تنصیباتو باندې د حمله کولو سره رد لاین کراس کړي. بل خبره دا وکړه چې موږ د جواب حق لرو، موږ به جواب ورکوو او موږ د جواب انتظار دي. امریکا د خپل جارحیت
په خپل ذمہ دار ده. بل دا خبره وکړه چې د اقوام متحده د قوانین مطابق ایران د خپل جوابي اقدامات حق لري او بیا دا خبره وکړه چې تهران د خپل سلامتی د خپل مفادات او د خپل عوام د دفاع حق لري. ویل چې ایرانی مسلح افواج مکمل الرټ دي او بیا دا خبره وکړه چې د اقوام متحده د سلامتی کونسل اجلاس فورا راغښتلو مطالبه کوي. ټرمپ نه صرف ایران ته دوکه ورکړه بلکې امریکا ته هم دوکه ورکړه. امریکا د سلامتی کونسل مستقل رکن دی خو دغه امریکا و عالمی امن ته نقصان ورسوي. د هغه بعد بیا پر 23 جون د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی ماسکو روس له ورسېدی. پر 24 جون باندې د پوټین سره ملاقات وکړي. هغه ملاقات کې پوټین ویلي چې دا حمله د ایران خلاف بلا جواز او غیر ضروري جارحیت د دې حمله یو قانوني او اخلاقی بنیاد نشته. د ایران خلاف دغه کاروایی بے بنیاده او غیر منصفانه ده. زموږ له طرفه موږ د ایرانی عوام د صورتحال جایزه اخیستلو او د ایرانی عوام د مدد لپاره اقدامات کوو. او بل ځای بیا د ایران اټامیک انرژي کمیشن دا بیان ورکړي چې دا حمله د بین الاقوامي قانون او د NPT خلاف ورزي ده. د یو مقام څخه هم د ریډیشن اخراج نه وسو. ایران خپل پر امن اټومي پروګرام جاري ساتي او په بین الاقوامي عدالتو کې خپل کاروایی جاري ساتي. د ایران سپریم لیډر آیت الله علي خامنه‌ای دا بیان ورکړي چې امریکای یو ناقابل تلافي غلطي وکړه. د مزید جارحیت جواب د الهي انتقام سره به ورکول شي. د دې بعد ایرانی پارلیمنت یو ایمرجنسي اجلاس راوغوښتي. پاغه کې دا بیان وسو کچيري امریکای برتانیې او فرانس د اسرائیل حمایت جاری وساتي نو د دې په دې خطه کې موجود فوجي هډې او جهازونه زموږ پر براه راست نشانه باندې. او د دې سره سات په ایرانی پارلیمنت کې دا تجویز هم پیښ شو کچيري امریکای حمله نه ودرولې نو سټریټ اف هارموز د بندش اختیار مشتستا د سټریټ اف هارموز به موږ بندو. او بل په دې خطه کې موجود مغربي فوجي اډې دشمنی اهداف بلل. د امریکای د حمله په جوابي کاروایی کې ایران پر بیرشوا او حیفا باندې بیلسټیک میزایلز وغورځول. هغه بعد پر 23 جون ایران په قطر کې د امریکای الادید ایر بیس باندې 1920 میزایلز فایر کړ. ایران و دې حمله ته د اپریشن بشارت الفتح نوم ورکړ. نو ایران په خپل پارلیمنت کې د جوابي کاروایی لپاره د دوه شانو خبره وکړه. یو د سټریټ اف هارموز بندول او یو د امریکای په مشرق وسطا کې اټې نشانه جوړول. اوس په دې سر خلاص کو چې د سټریټ اف هارموز چیش دی او د دې څخه څومره تاوان پیښیږي. سټریټ اف هارموز د پرشین ګلف یعنی د خلیج فارس او د عربین سی یعنی د بحیره عرب په مابینس کې د اوبو یو نری لار ده د دوه ملکو په مابینس کې یعنی د ایران او د عمان په مابینس کې. د دې لارې سره ګلوبل آیل فلو کیږي یعنی د ګرد دنیا 20% تیل ترانسپورت د دې لارې سره کیږي. یعنی تقریبا په یو ورځ کې 18 سے 20 میلیون بیرلز تیل ترانسپورت پر ډالر باندې کیږي چې تقریبا 3.5 ارب لیټر تیل جوړیږي. کچيري دا سټریټ اف هارموز عارضی طور پر هم بند شي نو د دې سره عالمی طور پر د تیلو قیمت ډیر زیاتیږي او ډیر غټ معاشي بحران برازي. کله په قطر کې د امریکای پر اډو باندې یو 19 میزایل فایر سول دغه سره ټیک یو ورځ بعد ډونلډ ټرمپ د سیز فایر اعلان وکړ. ډونلډ ټرمپ دا اعلان وکړ چې ایران او اسرائیل د جنگبندي لپاره رضامند شو او په دې جنگبندي کې ډیر ملکونه خاص طور پر قطر د ثالثي کردار ادا کړ. ایران وزیر خارجه عباس عراقچی د یو باضابطه جنگي معاهده ترتیب او دا یو ویل چې در څو پوری د اسرائیل جارحیت بند نسی یو د جنگ بندي معاهده نست. ایران صرف او صرف په خپل دفاع کې کاروایی وکړه. ټرمپ د دې حمله مخالفت په ګرد دنیا کې نه صرف په امریکا کې څومره مخالفت وسو پر دې به وګایو. د امریکای د کانګرس رکن او سینیر پولیټیشن الکساندریا اوکاسیو کورټیز دا بیان ورکړي چې د صدر ټرمپ پر ایران باندې د بمباري فیصله د کانګرس د اجازت بغیر انتهایی تماکن و. دا د آئین او د کانګریسي د جنگي اختیاراتو سنگینه خلاف ورزي و. یو بل د امریکای سېنیټر برنی سینډر دا بیان ورکړي چې موږ مزید د مشرق وسطا په جنگ کې د درواغو پر بنیاد نسو شامل دي. دا ملک و جنگ ته صرف کانګرس به ولیسي و صدر ته دا اختیار نشته. کانګرس مطلب څوک؟ کانګرس در اصل کې د امریکای د قانون جوړولو قانون ساز اداره ده او دا پر دوه حصو مشتمل ده. یو دی سېنات یو دی هاوس اف ریپرزنټیټیو چې هغه ته ایوان نمائندگان وایي. سېنات کې ټوټل 100 سېنیټري د هر ریاست څخه 2 سېنیټري او د ریاستو نمائندګي کوي. د هاوس اف ریپرزنټیټیو ټوټل 435 اراکین دي چې د عوام نمائندګي کوي. واړه سره ملاو کې د 535 منتخب اراکین و ادارې ته وایي کانګرس. کانګرس قانون جوړوي، د پیسو اختیار لري،
د بل ملک خلاف د جنگ قانوني اعلان کوي، صدر نگرانی کوي او د عوام نمائندګي کوي. یو بل ریپرزنټیټیو جیم هامز دا بیان ورکړي چې د آئین مطابق زما فرض دا دی چې د بمباري د مخه پر دا باندې غور کول بس داغه یو اصول دی. بل د امریکای ریپرزنټیټیو توماس میسي دا بیان ورکړي چې دا عمل غیر آئینی. د قانوني او د خارجه پالیسي ماهرین دا بیان ورکړي چې د ډونلډ ټرمپ دا قدم غیر ذمہ دارانه و. دا قدم د ایران سره د مکمل جنگ خطر زیاتوي او د دې شاته یو واضح مقصد نشکاره کیږي. او یو بل ریپرزنټیټیو آرو کنا او توماس میسي دواړو په ګډه باندې یو قرارداد پیش کړي چې د ایران خلاف د بمباري د پاره د جنگ کولو د پاره د کانګرس اجازت ضروری دي. په امریکا کې متعدد سابق فوجیانو او امن پسند تنظیمو په نیویارک کې، په شیکاګو کې مظاهره وکړي. په هغه مظاهرو کې دا نارې ولګېدې چې نو مور وار. د ټرمپ اصل ریزن د دې حملو شاته چی شو، د کوم شي د وجې د حمله وکړي. اول درګور د غټ مقصد د ایران نیوکلیر پروګرام نه کار کول. د دې مقصد د لپاره د ایران او د امریکای در مابین د اپریل څخه تر مې پورې جوهري مذاکرات وسول چې اخر کار ناکام شو. دا مذاکرات د عمان په شهر مسقط کې شروع شو. په دې مذاکرات کې د امریکای د خوا امریکای نماینده سټیو ویټکوپ او د ایران د خوا ایرانی وزیر خارجه عباس عراقچی شرکت وکړي. ورته مذاکرات په 19 اپریل د ایټلی په شهر په روم کې وسو. دریم واری دا مذاکرات پر 26 اپریل بیا په مسقط کې وسو او څلورم واری مذاکرات پر 11 مئی کې وسو، خو اخر کار دا مذاکرات کامیاب نه شو. او دویمه غټه وجه د خپل اتحادی د اسرائیل د سپورټ لپاره دا حمله وکړه، ولې چې اسرائیل د ایران د نیوکلیر پروګرام سره براه راست خطر محسوس کړ. هغه نیوکلیر پروګرام دوام د وجې اسرائیل د رایزینګ لاین په نامه یو اپریشن شروع کړ. د دې اسرائیل د ایران د نیوکلیر پروګرام سره دوام د وجې اسرائیل پر 13 جون د اپریشن رایزینګ لاین شروع کړي. لوکي اسرائیل د ایران نیوکلیر او پوجي مراکز ټارګټ کړل او د دې سره سات په دې کې د ایران سینیر شخصیات هم ټارګټ شول. ایران د دې په جواب کې د اپریشن ټرو پرومس 3 په نامه اپریشن شروع کړي چې په هغه کې 150 بیلسټیک میزایلز او در 100 زیات ډرونز استعمال سول د اسرائیل خلاف. 13 جون سره در 24 جون پورې 12 ورځې د اسرائیل او د ایران در مابین ټرمپ د سیز فایر یعنی د ارزي جنگ بندي اعلان وکړي د اسرائیل او د ایران. اوس ورته ګورو چې آیا واقعي دا جنگ پر داسې درېږي که به مخته هم دا جنگ خیر کې دا وایو چې ډېر داسې خلک شته چې هغه جنگ ته سلیبریټ کوي، جنگ ته ساتیری وایي، په جنگ کې سلیبریشنز کوي، حالانکه د تمام انسانیت لپاره د خوشحالي او د ترقۍ لار صرف او صرف امن دی. د یو څو فلسفرز یو څو فیمس کوټس چې هغه مشتدار شي چې جنگ څومره تاواني دی او د امن لار څومره شایسته ده. د برتانیې یو فلسفر برټن رسل دا وایي چې جنگ دا فیصله نه کوي چې څوک پر حق باندې وو، بلکې جنگ دا فیصله کوي چې څوک ژوندی بچاو شو. هیروډوټس وایي چې په امن کې به زامن خپل پلرونه شخي، لیکن په جنگ کې به پلرونه خپل ځوانان زامن شخي. هربرت هوور وایي چې زاړه خلک به د جنگ اعلان کوي، لیکن ځوانان به په دې کې جنگيږي او مړه کیږي. جارج اورول په خپل ناول کې وایي چې جنگ امن دی، ازادي اصل کې غلامي ده، لا علمي اصل کې طاقت دی. فلسفر سنزو په د آرت اف وار کې وایي چې اصل حکمت دا دی چې د تشدد بغیر تا جیت حاصل کړي، د تشدد بغیر تا ګټه راوړي. ارنسټاین بیک یو نوبل انعام یافته دی، هغه دا وایي چې هر جنگ د دې علامت دی چې د یو عقل شعور والا جاندار انسان ناکام شو. جان اف کینیډي وایي چې انسانیت به د جنگ خاتمه کوي، ورنه جنگ به د انسانیت خاتمه وکړي.